اول شرح د حدیثینو ده. یو اعتراض بیا بل اعتراض بیا یو سندی خبره او څلورو مباحث ته پکې دو اعتراضات دي. یو شرح د حدیث او یو اصطلاحي خبره چې د اصول حدیث سره او د سند سره تعلق لري. اول شرح معنا وضاحت د حدیث دی. سید الکائنات فرمائے آیت المنافق تناسب علامه د منافق دی. اول اذا حدث كذب چې خبرې کې دروغ وایي واذا وعد احدث او چې وعده چا سره وکړي نو خلاف ورکوي. وعده بشارت د خیر ته وایي او د یو جانب دی او خلاف ورزي دا چې په زړه کې دی چې دا نه پوره کوم. دغه علامه د منافق که بس دغه شي اتفاقات وشي د سړي نه کا وعده کي یا وعده پوره نه کړي نو خیر د وعدې پوره کول د حضرت حسن بصری اور امام مالک اور امام بخاری پر واجب کی قضاء اور مخالفت مکروہ کی تحریمات. اذانور آئندی و بباو اذانور فقہاء کرام وی پورا کول د وعدې دا خلق حسن دی مستحب واجب نه دی. قضا قاضي پې فیصله نشي کولی او مخالفت مکروه تنزیهي نو صرف مالک سے ایفاء الوعد واجب وی دا نور مستحب وی او وی قضا هم وی چې یو سړي چا سره واده کوي یو طالب سره یو سړي چې لس روپۍ به درکړم او ورنه کړي نو قاضي سره پوښ مثال په هغه ښځې چې تاسو ته پرېږدئ ولو فرضا او دا نور وی نه ویدوتو من اخانا کہ امانت پر سرکی ہو دیتی خیانت کی بگی. حدیثیم حدیث شریف اربعون من کن فی دا اربعون نکر موصوفہ دا او دا من کن فی جملے شرطیه صفت موصوف سرد صفت کا مبتدا واضح. اربعون من کن فی كان منافقا خالصا تلور خبري تجاكوي ديب منافق خالص. ومن كان فيه خصلة منهن او شاكي دي فتلور كي او خصلت بي كانت فيه خصلة من النفاق عجب يو خصلة النفاق دي حتى يداها جزرقوني دوتو من اخانا اول دا چی امانت و سرکی خوزی خیانت کی که دکانداری بھی که محتمین بھی که رغوی زمونگ استاد نبوی محتمیم که جنت دلاشی نو دنور دا پار دروازہ زانی پیسو تا مال سزا کرو
د دې وجې نه د پیسو د مال مشري مه کوئ. او که مجبور شي مجلس شورا مقرر کړو د پیسو اختیار او آمدن او خرج ټول هغوی ته حواله کوي. تاسو لیکئ عمله د پیسو محترمات کلي خیانت الا ماشاء الله. نو که مستمم جنت ته لاړ شي نو نورو خلقو ته دروازه عزت من خان یا امانت پر سره کېښودی شي خیانت کوي. که سفر کې مې تاسو ته وایم د خیرخواهۍ پسې که تبدیل کې که سفر کې که د پیسو مشري ما نه ویلم روغه چې په ما ته خرچ راځي څه به درکړو یا مخکې وه مشر کېږه وه پیسو ته او ښځو ته زړه نیول دا ګران کار دی. ګوره دې کې بجلي ده دا سړی راکاږي. عزت من خانه یا امانت پر سره کېښودی شي خیانت. وإذا حدث كذب او چې خبرې کي دروغ وایي. وإذا عاهد غدر او چې عهد کې عهد د دو جانبونه ته مالک مې خراوالې زه به دومره پیسې درکړم یا څه بل څه معاهدې د بیع د شرا دي جارې غدر هغې کې غدر وکړي ایفا بالعهد نه کوي. وإذا خاصم فجر او چې چا سره بحث کوي جګړه کوي نو دوی پچ ګویي کوي کنځلې کوي. خاص خصومت خبرو کې بحث کولو ته وایي. نو چې چا سره بحث کوي خصومت کوي نو دوی فجر دوی پچ ګویي کوي کنځلې کوي یړې کوي. حضور مبارک دی تا علامه د منافق ویلی دی اباب سره من کل الوجوه مناسبت. البته دلته دوه اعتراضات اوله دا چې په ظاهره د دې دواړو حدیثینو شریفینو منځ کې تعارض دی. یو کې درې علامې ذکر دي بل کې څلور. یو کې وایي ثلاثه اذا عاصر مناصر الصلاه او دې بل کې اربعه. درې خصلتې د نفاق څلور دي نو په ظاهره متعارض دي د حدیثینو شریفینو. شارحینو مختلف جوابونه نقل. اول جواب هغه دا چې ممکنه چې اول سید الکائنات ته اطلاع وحی د دریو انامو راغلی وه بیا وروسته ورته څلورو راغله نظام په علم کې وشوه په دویم حدیث کې نو په لومړي کې درې ویلي دي بیا څلور ویلي دي. اضافه په اطلاع په علم او وحي کې راغله. دویم جواب دا چې ټول علما وایي مفهوم د عدد معتبر دي، یعنې یو ځای کې که یو عدد ذکر شي نو نفي د ما عدا نه کوي.
کہ حدیث کی دری ذکری نفی دا سلور نکے اور کہ سلور ذکری نفی دا دری نکے لکہ چاہ سر شلو پیوی تو ہے تو سر پنزو روپے نفی پنزو پا شلو کشتا مفہوم دا عدد نہیں معتبر سوال خوالے چلو سلاسل مفہوم معتبر کو چتری علامی دی زیادی نلی سلور دی کمی نلی من دے تعارض رام آنچلا مفہوم پکینی چتری علامی دی سلور علامی دی دعا حدیثین بخبل دے سید قرینه سره قرینه دا چې دا رسته حدیث دا په مسلم کې ذکر دی نو پدا من آیت المنافق من آیت المنافق فجملو علامو د نفاق کې دا دي معلومه دا چې د نفاق نور علامه شته په دې حدیث شریف کې دا ذکر دی مفهوم دا عدد نظر معتبر انت ورطا من آیت المنافق ثلاثة من آیت المنافق أربعة درم جواب دار کہ یو حدیث کے دری ذکر دی بلکہ سلور کہ دا دوارا جمع کنو نجے پنزو تکی ذکر یو شو اذا حدث کذوا بلدی وعدا اخلاقا بلدی و تو من خانہ دری قرآن و دا دری دی باقیون لرکا اذا تو من خانہ لرکا اذا حدث کذوا لرکا اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر نطبع نوی پدی دیم حدیث کران اور دری پدی رمدی کے مقرر تیلر کا جو پنزا علامیشی مجموعہ یو اذا حدث کذوا دیم وعدا اخلفا دریم ازوتو من خانا سلورم اذا عاهد غدر پنزم اذا خاصم فجر رجع ذي پنزوع ودرو خبر دا ودا ضمن جوابم دا بل سوال مقدر نجوری جوال دا علامی دا نفاق ورجع ذي پنزو درو خبر تکی ذکر ایمان تعلق ذکریو دین و سارا دا قلب سارا دے دا لسان سارا دے دا بدن سارا دے عمل سارا دا اذا حدث کذبا و اذا خاصم فجرا دا فساد لسانی تے اشارہ جب خرابا کہ خبریں کی دروغ ہوئی اور کہ خصومت کی نو کچھ بوئی گئی اور دا منافق فساد لسانی بھی اور دا دو علامی دا فساد لسانی شوی دیم فساد قلبی دی آغا اذا وعد اخلصا و اذا عاهد غدر دا غین خط ذکر وعده خلافی دیتوی چی زرکی دی چی دا بنکو وعدو کی زرکی دی چی نبکو جا سر معاہدو کی زرکی دی چی نکو نک زرکی دا کول ارادوی بخا بسمانی موجود شو تو عذر موجود شو مرشو ایر شو تے دے دقی ندی داخل دا وعدا اخلفک دا خاتم دا عاہد غدارکی
هذا غدراء وعدا خلفا داليوي كذلكي يد مخالفت دوالي مخالفت دا هذي دا دعا خبر راجيش فساد قلبي دا زتا كذلي خرام دي وعدي کی زرکی ہوئی چی نبدو وعدو کی زرکی دا ہوئی چی پورا کوم دینا اور ازو تو میں خانا دا فساد عملی تراجیشو دکا خیانت امانت کی خیانت دوئی اشی پورا کولنا نو د ایمان تعلق د دریو محلو سره دی او د دې منافق دا درې واړه محله خراب دي چې دی خراب وي خبرې چې کوي دروغ وي زړه یې خراب وي چې عهد کوي وعده کوي مخالفت عمل یې خراب وي امانت کې خیانت کوي د دې وجه نه چې کله چې تعبیر په دریو شوي دي یا په څلورو راجع ذي طول دريو امور ترى فساد لساني وي فساد قلبي وي فساد عملي وي دارم میں سوال شوتا ہے جواب فهم سوال داري چې دا خصال دا خو په مسلمانانو کې شته او د دې حدیث مبارک بعض الفاظ کې دا راځي چې چا کې خصلت وي د دې نو خصلت د نفاق پکې او چې دا چا کې ټول وي نو دې منافق دی کامل من كان في خسرة منها في خسرة من النفاق ومن كان فيها كان منافقا خالصا مضافكم مسلمانانو کې مشته ډېر خلک دروغ وایي ډېر خلک امانت کې خیانت کوي ډېر خلک وعده خلافي کوي او د دې واضح مثال په قرآن کې درته ښیي چې دې کړي دي او خدای او رسول ورته او قرآن شریف کې ورته منافق او کافر نه دی ویلی شوی قصه د رونو د یوسف علیه السلام اور پہ امانت کی خیانت ارسلها معنا نرتا وننعم إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فپلار ورته امانت ورکړي هغه امانت ځای کویته وغورځاو لار سره معاهده کړې وه چې موږ بیا واپس راولو جوړ هغې کې اختلاف ورزي وکړه لار ته چې راغلل دروغ یې وویل یا ابانا انا كنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وربنا صالحا وجاءوا على قميصه بدم كذب وارسي دروغ نو دروغ وکړه امانت کی خیانت وکړه او وعده کې خلاف ورزي وکړه او قرآن شریف کی هغوی ته نه کافر ویلي شوي دي نه منافق نو دا خصال هم مسلمانانو
تاول یو څلور جواب یې یاد کړه. اوله دا چې مراد د دې نفاق نه نفاق عملي دی چې نوع د معصیت او د فسق ته نه نفاق بمعنى الكفر. عملي نفاق معصیت تفرحودو او معاف کېدو معاف کېږي لار معاف کړي دي رور معاف کړي دي خبره خلاصه رست حکایت کی پاغی خدای حکم نه دی لګول لکه پسته معافی نشي دا بیان پسته معافی نه راغلی. مراد د منافق نه نفاق عملی دی نه نفاق اعتقادي چې په معنا د کفر دی. دویم دا چې دا خصال د نفاق اعتقادي مو په مختص دي په زمانې د رسول الله مبارک د حضور پاک زمانه کې دا خویونه چې بچا کیو دا به علامه د نفاق باطني شوه ځکه هغه زمانه کې مسلمان دا کارونه نه کول. دریم جواب دا چې دا خصال علامې د نفاق اعتقادي دي خو چې په طریقه د دوام او د استمرار پکې ځکه اذا حدث کذب اذا دا قرینه ده چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي. یو سړی چې منافق اعتقادي وي دی همیشه دروغ وایي او چې دا کله وایي بیا نه وایي. نو چې دا خصال پکې په طریقه د دوام او د استمرار موجود وي نو دا منافق خالص دی او چې احیانا چې صادر شي منافق خالص دی. څلورم جواب د ابن عباس نه نقل اغل اخبر شاگرد ورغ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ دا حدیث ورطا بیان کرو جڑلے قربان مطول پدے کی داخلیو ذکر دا بدو پیچھے دینا بخاری کی اللہ من شاء اللہ آغوی دا تا سنگ اشکال دے اشکال منتم پیش شو من نبی کریم تلاو چه قربان تا مداویلی دی نمون کی بسوکی چی دا دینا مخالی کی حضور پاک ورطوینا امر دا سنر تقشا نقل تاسدی کی داخلی ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تاسدی کی داخلی ہے وینا یہ خطا سنے مراد اذا حدث كذبا انتهى وینا بیا ورطوی تاس پتے کی داخلی ہے ومنهم من عاهد الله لئن اعطانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اعطاهم من فضله بخلوا به وتولوا
والدون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تاسو په دې کې داخلي یې وینا صاحب او تعلمه مبارک یا وعده لفشل بیا ورته تاسو دي کې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. تاسو په دې کې داخلي امانت د مراد بار د احکام تکلیفي او اختیاري او هغه امانت چې په اختیار یې کولی شي بنده دا عقل او د پوهې په رڼا کې دا صرف انسان کولی شي بل څوک نشي کولی. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما بين أن يحملنها وأشفقن منها. تاسو دې کې داخلي وینا قربان تاسو امانت کې دا کوئ وینا دې تاسو په دې حدیث کې نه داخل لفظ د حدیث عام شو مراد کنه خاص شو. خو دې کې ټولو نه احسنه جواب دی چې مراد د نفاق نه نفاق عملي دی ځکه قرینه کې یدعها ذکر دی یجدد ایمانه نه دی ذکر حتی یجدد ایمانه نه وایي حتی یدعها وایي. معلومه دا شو چې دا اعمال دي سیئات سیئ اعمال دغه بدلېږي. دا دوه اعتراضات او جوابونه وشو. څلورمه خبره ستاسو خیال دې وروسته وایي دا به شعبة عن الأعمش حتی معبود او ضمیر راځي د سفیان کاکا زمانه کې حدیثه دلته لیکلی بعضینو کې حدیثه ته راځي حدیثه ته نه راځي. دا به د استاد نه معلومه دا به متابعه کوي د سفیان سره شعبه روایت د دې حدیث کې د اعمش نه سفیان هم د اعمش نه بیانوي او شعبه هم بیانوي. استاد ته به ګورې متابعه به هغه ته راځي او د میان د سنن نه شروع شوي ده نو لاندې کلي دي مطابقات سره. دا مطابقات څه ته وایي؟ موافقت د یو راوي د بل سره په شیخ کې یا په شیخ الشیخ. فایده د مطابقات تقویت د هغه سند اول وي. د سفیان کاکا کې یو کمزوري ده هغه دا چې دی مدلس او روایت د مدلس چې په عنعنه یې هغه نه قبلېږي او لومبي کې سفیان د اعمش نه عنعنه کړې وه حدثنا سفیان عن الاعمش په لومبي سم کې خیالت په دې مطابعات ذکر کړي چې هغه احتمال د تدلیس ختم کړي شعبی سره هغه احتمال د تدلیس ختم شو. یعنی که د سفیان روایت د اعمش کې د تدلیس احتمال وي نو د شعبه په روایت کې نشته او دار و مدار د قوت د حدیث دلته په شعبه کاکا شو. شعبه اگر چې په عنعنه نقل کړی دی لکه سفیان چې نقل کړی خو شعبه مدلس نه دی او سفیان مدلس شعبه بوي لان ازني احب الي من ان ادلس تدلیس اما تا زنا خخکاری دبا استاد دا قسم مرکاو کہ ما تباغا روایت تبانا جائے کی تدلیس بھی روایت تا شعبه دا یو شیخنا
اعمال د تجویز ختمي هغه شبه د ضعف چې په حدیث د سفیان کې د عمش تراتله هغه ختم کړه موافقت د شعبه د عمش سره ځکه متعمد دا په لویو کې بس الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. بعد فبيان دديكي شوالا رد ليلة القدر دا ایمان حصہ دا یودرو مقاصد و تخیال لارے اول دعوت باب و مراد باب او غرض پدے دعوت سمعنا غواری دے مناسبت دا تیر باب سار او دا کتاب الایمان سار درم شرح دا کلمات دا باب دا او وضاحت قرم بے خبر دے باب کی بیان دا دے کے کہ بعض مستحبات ہم دا ایمان حصہ دا مندوبات و تطوعات نو دا ایمان کہ فرائض ہم داخل دی مندوبات ہم داخل دی دا جملہ و مندوبات و مستحبات نا قیام دا لیالی و دا قدر دا لیکن دا فرض نہ دے لدی ذکر کولو کی رد درو فرقوق الغوار اول دا متکلمین چاہی اعمال داخل نوئی پہ ایمان کے او دا مرجعام دیم پکی مرجیہ بیار آنا چاہی وئی لا ينفع مال ایمان اتواع ایمان سر بندگی سے فیدہ نہ لری نکدا فیدہ نہ لرلے حضور مبارک بدا دا ایمان حصہ نہ گنلے او پدی بے ثوابونا نہ بنا کولے اور رد پا معتزلوں آغا معتزلہ چی آغی اعمال نم فقط دا ایمان اعمال فرائض داخل وی پی ایمان کی ما تعلق مذاہب چی بیان کرو ناخری او فرقہ دا معتزلہ ہوا چی ایمان نم دا اعمالو دے بے اغید بقسم دے سوک اعمال صرف بے فرائض تا ایمان ہوئے تطوعات پکین داخل ہے اصل فرائض اور تطوعات دوار تا ایمان ہوئے ندیرت پاہ فرقی کئی چاری تطوعات داخل پا ایمان کی نوائے
قیام د لیلۃ القدر هغه څوک کوي چې زړه کې اخلاص وي دا علامه د اخلاص ته مؤمن ده ځکه تلاش ورپسې جاري ساتي نو چې قیام د لیلۃ القدر د ایمان سشن اخلاص د ایمان سره او اخلاص ضد د نفاق ته مخکې د نفاق بیان چې دا د ایمان حصې شوې معلومه دا شوه چې ایمان قول و عمل دی ځکه دا خو عبادات دي عملي چې الایمان قول و عمل شنو یزید و انقسم شو ځکه هر مرکب قابل د زیادت او د نقصان کتاب الایمان سره مناسبت راغی او هغه مشترک دو دعوی چې ایمان قول و عمل له او یزید و انقسام له دا د هر باب نه دی ضمناً ثابتول غواړي دې نه ثابته شوه ذکر دی قیام کې به څوک زیات وي څوک به کم وي او قیام د جنس د عمل نه دی دې کې اقوال هم شته الایمان قول و عمل یزید و ینقص قدرے و خبرہ قیام لیلۃ القدر ستاوئے نو دے کے دری لفظ دی یو قیام دی یو قدر دی بل من الایمان قیام خو بظاهر ولاړ ته وایي مراد تینا ولاړه نه ده ټوله شپه څوک ودرېدی شي مراد تینا احیاء د لیلې ده شپه رونول شب بیداری کردن که په رکوع کی وی که په سجده کی وی که په درود شریف کی وی که په تلاوت کی وی که په ولاړه کی وی دا ټول په قیام لیلۃ القدر کې داخل دي ناشته وظیفه کې درود شریف و مراد د قیام نه احیاء د لیلې بالعبادت طریقہ خو په عباداتو کې مهم عبادت صلات دی او صلات کې مهم رکن قیام دی ذکر دی تعبیر په قیام سره شي ټول عباداتو کې بهترین عبادت مونږ دی او مونږ کې بهترین رکن قیام نو قیام نه مراد احیاء د لیلې بالعبادت دیم قدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر تا لیلۃ القدر ولی وی او لیلۃ القدر کلا دا او دا ولی ورکڑی شوی دی امت نو قدر مختلف معناگان راضی یو دا قدر معنا دا تنگی ومن قدر علی رزقه فیقول ربی اهانا قدر ضیقا نو دیتا لیلۃ القدر ذکروی چی دا دی علم تنگ دی پا مخلوقات و چاہتا ندی معلوم خدای خفی ساتلی دا پټه
سید الکائنات تا دا یو کال اطلاع راغلی واغیم دا سینه مبارکی نو اوچتا شو دا بدل راشی نو خدای پاکی بالتعین علم چاہتا ندے ورکر ذکر ورطا قدر ہوئی آغا لیلہ چه علم تنگ دی پا مخلوقات دیم دا قدر مانا دا تعظیم دا نو دیتا لیلت القدر ذکر ہوئی چه دا لیلہ دا عظمت تا دلوئے لیلت العظمت درم معنا دا قدر دا تقدیر دا لیلت القدر لیلت التقدیر دیکھ تقدیر دا آئندہ سیزنوں کی گئی تقدیر دا اشیاء دا مخلوقاتو دا پپنزو مراحل تیریگی یو تقدیر دا طول کائناتو دے 50,000 کالا مخی دا آدم علیہ السلام و دا کائناتو دا پیدا کی دون 50,000 عام بین تقدیر شوی دی دا آدم علیہ السلام نسلویح کالا مخی کائنات پیدو علاوہ دا انسان نا دریم تقدیر دا مور پخیٹا کی سلور شیان لکی سلورم تقدیر لیلت القدر کی ہر کال ندی لیلت القدر کی سلورم مرتبہ دا تقدیر حل کی پنزم تقدیر قبل وقوع الواقع کی یوشی چکی دا غینا مخ کی طرح شاہ ولی اللہ سے بھی زبار تتنو کور طرف تا میں اکتل یو دیر روانا و نورانی دا برا طرف ماوی دا قضا و دا قدر سا فیصلہ را منکر را پریوت زمون دا کور پا محاضات ماوی سے چل خوشو چرال مغمزی مرشیو نو خدای ورته تقدیر فیصله په شکل د دیری نورانی کې خودلو او په دې تاسو مونږ نه پیلو یعنی کس کې خبرش باز نیامه بعض خلقو ته خدای پاک دا فیصلی خی پسترگو کم معانی و عراض چی زمان پا نظر کی معانی و عراض دی اغیت اخلی دا اجسام پا شکل کی خی او عالم دی او دا عالم تقدیر شیان وینی پسترگو نو دا قبل وقوع الواقع دی دو تقدیرو کی فرق رازی خواہ یو لیلت
القدر کی چکم لکلی کیگی او بل قبل وقوع الواقعہ چلی کیگی دیتا تقدیر معلق وی غړم بدری تقدیرونه د 50,000 کاله مخکې یا د آدم علیه السلام نه 40 کاله مخکې یا فی بطن امه چې تقدیر کیږي دیو کې بدلی نه راځي دې ته قضاء مبرمه وایي فیصله شوې قطعي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب دی آیات کی دیتے اشارہ نو تقدیر مبرم کی فرق نرازی اور تقدیر معلق کی رازی دا دو نوع دا تقدیر معلق دی اور دا دری دا تقدیر مبرم دی قطعی مجدد الفسانی سے بچارے آیا تقدیر میں کرتا اگر بلے اگر در تقدیر ما باشا یہ تقدیر بدلی گی بھی او کے پر تقدیر کلی کلی ٹھیک ہے بڑے ہم لیلۃ القدر تذکر ہوئی چی دیکھی تقدیر کی گئی نارون بے خبر آشا دیم لیلۃ القدر دکلا دا پختنوں پہ ساخو پنلسم دا شعبان تا ہوئے آغا لیلۃ البراعت تا ایک گناہگاران خدای بخی لیلۃ القدر امام ابو حنیفہ دا ابن مسعود نا نقل کی او دا بعض اولیاؤنا او بعض اولیاء موی چدا پٹول کال کی گردی ابن عربی سے وہی ما دا کال پا مختلف شپو کی لی دلے دا او دا دریوانا امے کرام یو عام صحابہ کرام چنا پر رمضان کی گرزینا او پر رمضان کے پرستو عشاروں کی او پرستو عشاروں کے پا اوتاروں کی یوشتما دیرشتما پنزیشتما ویشتما یو کم دیرشما او پاوتارو کی زیاد احتمال پا ویشتما کی نو ویشتما شپا دا رمضان مانے عام صحابہ تقریبا قائل دی چی ویشتما شپا دا رمضان دا لیلۃ القدر ہے ابی ابن کعب بوی ابن مسعود تا قسم دے معلومہ دا چی ویشتما دا رمضان دا تو یا غزکا کال یادی چی مسلمان ٹول کال عبادتو چی چاہتا یوش پوخے بساغش پاکی با عبادت کی نور بن گئے او عالمان وی دو ویشتم دو قرینی دی پا دی لیلۃ القدر پا دی سورت کی سورت القدر کی دو قرینی دی دو نخی دی دو علامے اولا علامہ دا چی سورت قدر کی 10 کلمے راغلی دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ هِيَ پویشتم دے کے راغلے
یوویشتم کلمه مطلع اتیشتم حتی اتیشتم مطلع نهشتم الفجر دیرشم نو هیا حتی مطلع الفجر دا غشپا نو هي په وشتم دې کې راغله ده معلومه ده چې د غشپه مبهمه چې ضمیر ورته راځي د وشتم دې وشتم شپه دا کلمې دېرش دي نو دا یوه قرینه شوه دیمه قرینه ده چې په دې صورت قدر کې خدای لیلة القدر درې ځله ذکر کړی دی انا انزلنا فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر درې ځله لیلة القدر ذکر دی او لیلة القدر کلمې دي نه لام یہ لام تے الف لام قاف دال ر نہ چې پدرو کې وې نو سوشو وېشت جوش نو تیا 27 نو درې ځله خدای لیلة القدر ذکر کړی او کلمې نه دي حرفونه الله چې بدریو کې وېشت معلومه ده چې وېشت ماشپا اشعارات دي نو غالب ګمان او د غالب علماء دا قول دی چې وېشتمه د رمضان دا دوه خبرې ختم شي دیمه خبره دا شپه ولې خدای ورکړې د امت دا ګورې د خصوصیاتو د امت رسول نه ده نور امتونو ته دا نه ده ورکړې شوې یو ځل یو حضور مبارک دی یو پخوانی بنی اسرائیلی د عبادت بیان کاو چې دومره کال عبادت کړو او به د سجدې په حالت کې وفات شو او د پخوانو امتونو عمرونه یاد کړل چې ډېرو عمرونه خدای ورکړي او عبادتونه ډېر کړي دي نو د بعضو صحابو تمنا راغله قربان که زمونږ عمرونه ډېر وي مونږ به ډېر عبادت کړی خدای لیلة القدر وکړه لیلة القدر خیر من الف شهر یوه شپه عبادت د زرو میاشتو نه غوره دی زر میاشتې 83 کاله او 6 میاشتې خدای د یوې شپې عبادت سره 83 کاله تقریبا 4 کاله دا هغه نیمګړتیا والا خدای پوره کړې ده که یو شپه د لیلة القدر مې عبادت وکړو نو 83 کاله او 6 میاشتې دله لیکلي کېږي څومره مزي وي دا والا خدای د هغې په عوض که عمر هم لږ دی خو یو شپه درته خدای په ډېرو کلونو حساب کړه نو سړی یو لس لیلة القدر لاندې کې عبادت پکې وکړي نو څلور اتیاونه ته په لسو کې ضرب ورکړه اته ته اوس د ډېر شو مزې دي مزې والناس عنها غافلون خلق دې غافل دا خو شرح د باب شو من الایمان لفظ پات شو د دې استدلال په دې دی چې من الایمان من تبعیضی دی یا من بیانی دی نو لیلة القدر
یعنی قیام د لیلۃ القدر حصہ د ایمان کمن تبیزی او یا قیام د لیلۃ القدر عین ایمان دے کمن بیانش او کمن سببی شی یا من ابتدائی شی کہ قیام د لیلۃ القدر په سبب د ایمان کیږي قیام د لیلۃ القدر ناشد د داعی د ایمان نا نبی دعوه ثابت دی د دعوی ثبوت بنا پدې چې دا من تبعیضی دی یا من بیان دی سلام الیمان خان حدیث مبارک تگوره قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوک چودری دل پا لیلۃ القدر کی دا ایمان دا وجنا او دا طلب دا ثواب دا وجنا نو ببخلی شی دا طول گناہونا مخینی یو سلور خبر تخیال لرے دے حدیث شریف کی معنی خرار کرا من یقم چکسو کدری دل پا لیلۃ القدر کی دا ایمان دا وجنا و دا طلب دا ثواب دا وجنا نو ببخلی شی دا طول گناہونا چی مخی تشوی اولا خبر دار دا طالبان و سوال سلور خبر دی خیال کا چی جملی دا حدیث دا شرط و دا جزا مطابقت نشتا جزا رستی دا شرط نا فرعی دا شرط بناوی پا شرط دلتا جزا مخی ذکر با دا شرط نا سید الکائنات وی من یقم لیلۃ القدر کسو قدری دا پا مستقبل کے ذکر مضارع صیغه د مضارع د استقبال او حال د پاوازی نو کسو قدری دل اوسیا په مستقبل کې په لیلۃ القدر کې نو غفر د تیر گناهونه تیر بخلی شوی دی نو غفر له صیغه د ماضی دا او یقم صیغه د مضارع دا ماضی خو په زمانہ کې مخکې د مضارع نه او جزا خو رستوي نو دلتا جزا مخی دا شرطنا متحقق شوا کسو قدر دل پا مستقبل کی دے مخی بخل شوی دے دے سمانا دا پکار خدا سے ومن یقم لیلۃ القدر یغفر له ذنبه ومن يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم کسو قدر دل پا مستقبل کی نو دی مخ کی بخل شوی دی نو جزا خورستو دا شرط نای او دل تا جزا مخ کی دا شرط نای نو د دې دو جواب یاد لري
اول دا چې دا دلته ماضی په معنا د مضارع ده. من یقم لیلة القدر یغفر له، جزا بنا دا پشر. اوس تعبیر تی په ماضی سره ولې شوی دی؟ نو تعبیر تی په ماضی دی د پاره شوی دی چې دا جزا یقینا متحقق کیدونکې ده، لکه پخوانی شوي چې یو کار شوي نا خو بلا شک او بې شبهې یو کار چې وشي نه کې بس شک. نو دا اشاره ده په تعبیر د ماضي کې تحقق او قطعیت د جزا ته چې جزا قطعي او یقیني ده. نو خدای دا قطعي څیز نه تعبیر په ماضي سره وکړه، لکه خلک چې دعاګانې هم کوي که نه وي رحمه الله، رحم الله معنا خدای دې په آینده پې رحم وکړي، او تعبیر ته په ماضي سره کوي. غفر له، غفر له، کان الله له، ټولو دعاګانو کې تعبیر په ماضي سره راځي. اشاره تحقق د جزا ته او تفاعل ته چې نیک فعل ونیسي چې بس دا کار شوی دی رحمه الله، خدای پې رحم کړی دی. کله معنی د مضارع وي خدای به دې پې رحم وکړي. نو دلته غفره په معنا د یغفرو دی، او تعبیر په ماضي سره دې د پاره شوي چې دا جزا متحققه ده یقینا بلا شک او بلا شبهه. دیمه نکته پکې دا چې قیام فعل د عبد ده او مغفرت ورکول فعل د خدای ده، او فعل د عبد شکیوی زونیوی او بکی باونکی من یقام رسو کدریدل. نو فعل د عبد مظنون ده او فعل د خدای یقینی ده. نو دا مظنون نے تعبیر پا مضارع سروں کو، دا یقینی نے تعبیر پا ماضی سروں کو، لیکن ماضی کی شک نہ پاتی کی. نو کسو کدری دل پا بندگانو دا خدای کی، نو خدای بے بخی خامخا. نو قیام امر ظنیو تعبیر تی پا ظنی سروں شو، او جزا ورکول امر یقینیو نو تعبیر تی پا امر یقینی سروں شو چی آغا بالماضی دا. دیمه خبره په دې حدیث شریف ادا چې دې دعوه د سنه ثابته من یقم لیلة القدر ایمانا دین دا څنګه ثابته شي چې قیام لیلة القدر د ایمان حسابه. نو اول وجه د تطبیق د باب سره هغه دا چې دا قیام د لیلة القدر د ایمان اثر وګرځي. د ایمان اثر دا چې قیام د لیلة القدر وکړو او اثر له حکم د شی ورک، نو حکم د ایمان ورکنو دا قیام د لیلة القدر ایمان شو.
نو که څوک ودرېدل په لیلة القدر کې د ایمان د اثر د وجه نو اثر چې حکم د شي ورکي نو دعوت ثابته شي که دا خو اثر د ایمان دیمه دا چې دا ایمان تطبیق لري دا صفت د موصوف مقدر ده جمله بدا سراو باس من یقوم لیلة القدر قیاما ایمانا کسو قدری دل پا لیلة القدر کی چی دا ولاړ ایمان دی ولاړ تا ایمان ویلی شو ایمان صفت تی دا موصوف مقدر پدغه کی تطبیق دا باب ساواغ چی دی قیام تا ایمان ویلی شو باب قیام لیلة القدر من الایمان ثابت شو من یقم لیلة القدر قیاما ایمانا درم تطبیق عدا دا تمیز دا نسبت دا فعل نا دی فاعل لکه طاب زید نفسا یعنی طاب نفسه من یقم لیلة القدر یقم فاعل خزید دی عمر مبهم من یقم ایمانه پا منزلش دا چا ایمان چیو دری دا دی قیام دی ایمان ہوئے ایمان تمیز د فاعل نه چې د یقم نسبت هغې ته شوی لکه طاب زید نفسا یعنی طاب نفسه من یقم ایمانه د چا ایمان چې ودرېده د شپې یعنی د ایمان د وجې نه ودرېده نو دی قیام ته ایمان ویلی شو نو باب سره مناسبت پدای کې راغی درېمه خبره په دې حدیث شریف کې ادا چې د احتساب څه ته وایي او احتساب څه له زیات شوی دی او ایمان پې باعثي نو احتساب څه معنا ده من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا احتساب حسبت وی اجر تان احتسابانا لطلب الاجر او احتساب وی شعور و احساس تا نیت تا نیت ترتار وقت مستحضر وی نکرسوک پا لیلت القدر کی دا طلب دا ثواب پا غرص او سره دا احساس تا نیت نودری دا نخده پاک دے گناہونا معاف کی شعور دا نیت احضار دا نیت طلب دا اجر دی طولو تا احتساب وی د احتساب فیده کول زیادی کولو کی دا فیده احتساب هر غزه کی سیریت مطهره ویلی دی چیال تیار دا ظهول دا نیت رازی دا تا تقی چی گوری نیت دا غافل نشه دری زینو کی ظهول دا نیت رازی او دا دی وجن اکثر دا غدریو زینو کی احتساب لفظ راغل
یو په مصائبو د سړي زوی مړ شي لورې مړ شي آبادي پرېوځي نو دې طلب د ثواب نه کوي ځکه دا وایي دا خو بې اختیاره شي راغی شریعت ورته وي ته احتساب وکړه تعالی به خدای په دې مجر درکړي ته پکې طلب د اجر وکړه مصائبو کی ظهول د نیت وي مصائبو سره اکثر د احتساب لفظ راشي یا عبادات شاقو سره گران عبادتی لکه سخت گرمه کی روجه نیول د سخت دشمن سره جهاد ته تیارېدل دا قیام د لیلة القدر جی عبادات شاقونه دی ځکه د دې شپې تلاش کول او ولاړه کول دا د ټوکو خبرې نه دي نو په ګرانو عباداتو کې سړي نیت ظهور د نیت ته په دې راځي چې دا فاسم د عبادت کوم نو نیت ته پکې ساجت دی شریعت ورته وایي ته ظهور د نیت نه ونه کې هغه احساس د نیت کوه په زړه کې عبادت